بل ورځ مې یو ویډیو کتله زمونږ چې کوم الیکشن شو د ډسټرکټ کوارډینیشن کونسل مردان سوشل ویلفیر سره چې کوم رجسټر ارګنایزیشن دي نو د صدارت دپاره الیکشن شو نور چې دی نو انا پوسټ الیکټ شو او زیات تر کابینه چې د نو هغه بغیر انتخاباتو شوی و چونکې هغې د کاغذونو نو جمع شوي خو دوه امیدوارانو چې هغه صدارتي امیدواران وو هغه مو د حکومت مقابل وو یو زه د صدارتي امیدوار په حیث وم او یو جنید ماندوري صاحب چې کوم دی نو هغه د صدارتي امیدوار په حیث باندې د الیکشن کې حصه اخیستې وه دا بل ورځنۍ ویډیو مطابق جنید ماندوري صاحب دا الزام لګولی دی چې زما مد مقابل چې کوم امیدوار دی نو هغه د سوشل ویلفیر منپسند او حمایت یافته و دا بار بار یوازې دا په دې ویډیو کې نه هغه زمونږ چې کوم د ډسټرکټ کوارډینیشن کونسل کوم افیشل واتس اپ ګروپ دی په هغې کې د بل یو مشر هم بار بار دا خبره کوي چې بھئی دا حمایت یافته او د سوشل ویلفیر نو چونکې ما او دی صرف مد مقابل دی چې کله مخالف امیدوار یادې اټس مینس چې ما یادوي نو چونکې ما بار بار د هغې جواب ورنه کو زه غلی وم خو چونکې اوس خبره داسې راله چې دوی ویډیوز ته خبره واړوله نو زه لږ وضاحت کول غواړم د هغې خبرو چې کومې خبرې دوی په شیشه ساتلي او پټې ساتلي دي د الیکشن نه مخکې د اعتراضاتو یو ورځ کېښودی شوې وه چې د هغه اعتراضاتو په ورځ باندې د امیدواران یا د ډسټرکټ کوارډینیشن کونسل هر یو ممبر چې هغه یو وي هغه په دې امیدوارانو باندې اعتراضات څه وینو هغه کولی شي د اعتراضاتو په ورځ باندې په ما باندې زما د چا اعتراض نه زما د سیډه په هغه وخت کې د کومې پورې زه خبر نه وم د جنید ماندوري باندې زما څه اعتراض نه خو زمونږ یو ملګری و چې فیاض الاسلام نومې دی د هغه چند اعتراضات و هغه اډهاک کمیټې مخې ته پیش کړه لومړی اعتراضات دا و چې دا جنید ماندوري چې دی نو دی د مختلفو درې څلور ارګنایزیشنو عهدیدار دی یعنی ممبر نه عهدیدار ایگزیکټیو ممبر چې کوم ته موږ وایو هغه دی دویم دا چې د الفلا کوم تنظیم دوی یادوي چې کوم د ارشد دوستي صاحب د وینا مطابق د بهن وینا رجسټرډ دی بل د اعتراض دا و چې بھئی دی د هغې په کابینه کې د ده سره نوم نشته دی او که د ده نوم وي نو دی د سوشل ویلفیر نه نوټیفیکیشن چې کوم جاري کېږي هغه دې وخلي بیا دریم اعتراض دا و چې دوی کوم آډیټ رپورټ سوشل ویلفیر ته جمع کړی دی نو دا د 300 روپو والا آډیټ رپورټ دی یعنې پیک دی چې کوم په نږدې مارکیټ کې سکین کېږي او جوړېږي دا اعتراض و بل اعتراض دا و چې د اډهاک کمیټې ممبر واول او بیا د اډهاک کمیټې نه استعفا ورکړه او کنټسټنټ شو یعنې د صدارتي امیدوار جوړ شو نو دا د غیر قانوني شي او د ده نامزدګي چې کومه ده نو دا دې مسترد کړی شي خو چونکې زمونږ د ملک یو مسله دا ده چې مونږ د تحقیق نه مخکې کارونه کوو او تحقیق نه کوو او په دې کې مونږ دا کوم نام نهاد چې ځان ته صحافیان وي بعضې کسان دا و دې کې شریک یو او هغه د داسې خلکو علیکار جوړ شو چې د هغوی نه زموږ څه مفاد وي یا د دې خلکو ته مفاد وي نو د هغې علیکار جوړ شو او بغیر تصدیقه یو شی چې دی نو هغه جاري کړو زه ویل دا غواړم چې دغه اډهاک کمیټې زمونږ ملګري په افغانستان ته ووایي چې تا سره نیمه ګنټه ده یا ګنټه ده پر 5 بجو نه مخکې به ته د دې ویریفیکیشن موږ راوړې حالانکې ذمواري د هغه وه چې ویریفیکیشن یې کړی وی خو بیا هم چونکې هغه اډیټر نږدې و فیاض الاسلام صاحب لاړو د هغه نه په هغه اډیټ رپورټ باندې چې کوم د جمع کړی په سوشل ویلفیر سره په هغې باندې کې ویریفیکیشن راوړو چې هغه نظیر اسوسیټس چې کوم دي هغه ووایي چې بھئی د اډیټ مونږ نه دی کړی دا جعلي دی بوګس دی بیا د اډهاک کمیټې د سایډ نه هلته چونکې یو د چا په ځای کې چې موږ وو نو هغه د اډهاک کمیټې ارغمال کړی و او خبرو ته یې نه پرېښودله دا میټینګ چې د چا په ځای کې و نو هغه داسې یو طریقه وکړه چې اډهاک کمیټې مجبوره شوه هغه فیاض الاسلام صاحب ته ووایي چې دا درخواست ته اوچت کا موږ دا ډینایدو ستا درخواست او دا متعلقه فورم ته یو څه دا ته سوشل ویلفیر کې جمع کړه هغه د دې اختیار د مجاز دی چې هغه دا اکسپټ کوي یا نه اکسپټ کوي خیر هغه الیکشن وشو د هغې نه بعد چې دی نو چونکې ورځې نږدې وې هغه الیکشن وشو فیاض الاسلام صاحب دې کې د دوران کې چې دی نو په سوشل ویلفیر کې هم درخواست جمع کړو چې دا سړی چې دی نو دی په بوګس طریقه راغلی دی او یوازې دا نه نور داسې ارګنایزیشن هم دي چې هغه د 300 او 400 روپو والا پیک آډیټ رپورټس او هغه ډاکومنټس جوړ کړي هغه چې دی نو سوشل ویلفیر سره جمع کړي دا هغه چې کله سوشل ویلفیر ویریفیکیشن وکړو نو هغه دوه ویریفیکیشن وکړو یو ویریفیکیشن د دوه صدارتي امیدوار یو زما وکړو او بل د
الفلاح تنظیم کنه زمونږ جذبه ویلفیر سوسایټي ویریفیکیشن هم وکړو چې آیا دا اډیټ ریګل دی کنه نه هغه ویریفیکیشن الحمدلله راغی او هغه کلیر بیا د الفلاح تنظیم چې کوم د ارشدوتی صاحب او د جنید ماندوري تنظیم دی هغه ویریفیکیشن وکړو هغه نظیر اسوسییټس په هغه وخت کې هغوی ته دا ریپلای ورکړه او لیکلې ولا باقاعده په هغه اډیټ ریپورټ ورکړه چې دا فیک دی دا مونږ نه دی کړی اوس جنید ماندوري صاحب دا وایي چې 3 میاشتې نوټیفیکیشن نه کیږي نو ووایه چې دا نوټیفیکیشن د څه د وجې غیر دی په دې کې دوی جرګې هم وکړې چې تاسو دا درخواست واپس والی موږ ملګري ته خو زموږ ملګري وایي چې بھئی یو شی صفاکو نو به اوس ته به صفاکو په ټولو تنظیمونه چې کوم سماجي تنظیمونه دي چا جاري ډاکومنټس جمع کړي دي هغې دي د دغه 419 او 420 په تحت چې دی نو په هغوی خلاف کاروایي قانوني کاروایي وشي خو خیر بیا هم جرګه مار دی کې ناست دا خبره هل طرف ته روانه وه خو په دې دوران کې زموږ د دې ملګرو له سایډ نه زموږ په آفیشل کوم چې یو ګروپ دی ډي سی سی ایم سی بي او حالانکې هغه هم یو مافیا قبضه کړی دی کله پولو کې کله ایډمن اونلی کې داسې ګروپ چې هغې کې سړی خپل خیالات نشي کولی د دوی ګروپ پکې خپل میسیجز وکړي چې زموږ نمبر راشي نو ایډمن اونلی الاو ته چې دی نو هغه شی واوړي نو زه حیران دی ما چې دا ګروپ دا چې ولې بندي هغه هم دغه دی خو په هغې باندې کل عام دوی دمکیانې شروع کړې چې 2 کاله به برداشت کوئ او په نره به برداشت کوئ او سر هم د ټیټ کړی دی او په هغه ګروپ کې هم د ده مشر چې کوم رشدوتي صاحب دی هغه بار بار دا خبره کوي چې بھئی دا د سوشل ویلفیر ورسره ملګرتیا وکړه پلان کې ډیګري زه به بالحد کې عزت دعوه کوم ما ته به دا ثابتوي چې سوشل ویلفیر زما یو تنظیم ته ویلي چې پرویز لوټ ورکړه په صدارت کې یا سوشل ویلفیر یو نماینده ما سره ګرځېدلی یا د سوشل ویلفیر د سایډ نه ماته څه داسې سپورټ راکړی شوی الټا د دوی 2 تنظیمونه داسې وو چې په هغې باندې زمونږ اعتراضات او سوشل ویلفیر ولا هغه کلیر کړو خیر د دوی د الیکشن کې څه واخیستې کي دغه ووټونه پول کي نو زه دا ویل غواړم چې زمونږ د ډېرې حوصلې د ډېر برداشت نه کار واخیستو